السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زه مراد علي خان یم دا وخت د سیند په غاړه باندې موجود یم د منګورې ښایسته سیند او بیا د فضاګټ دغه ښایسته ګلورینه سیمه چې ده د هغې دلته په یخو هواګانو کې دلته ولاړ یم ډېر ښایسته موسم دی درېیمه څلورمه ورځ ده چې ګرمي چې ده هغه ډېرې زیاته سیوا شوې ده خلک په کورونو کې چې دی تنګ شوی دی هغه راوځي د سیند دغه غاړې ته راځي دلته د دې یخو هواګانو نه او سره سره د سیند د دې یخو اوبو نه چې دی خوندونه مه اخلي څه ملګري چې دلته راشي در مازدیګره پورې ناستې خپل ټایم چې دی هغه دلته تیر کړي بیا ځي اوس اصلا څه ملګري راغلي دي مختلف ځایونو نه دلته د دې سیند په غاړه باندې ناست دي او د دې یخو هواګانو نه او د دې خصوصا د دې سیند د یخو اوبو نه او سره سره د دې چې د کوم ښایسته اواز دی د دې د شور نه چې دی هغې نه هم خوندونه اخلي څه ملګري را سره ولاړ دي دې سره هم ګپ شپ لګو ملګری را سره دی ده به نن تصویران هم ډېر زیات ویستي او ګیټار ورسره هم دی ګیټار هم راوړی دی نو څنګه ګیټار ټنګې که نه ټنګې دا خو چې تصویرانو دپاره راوړو مونږ دا د کوم ځای نه راوړی دا خو دې ځای نه زه راوړم تصویرانو دپاره جي ته تصویران وباسې او جي نو څنګه روزي مزدوري کېږي که نه کېږي بس گزاره کېږي ته د کوم ځای راخې زه را دې سواد یم منګلور منګلور یې دا منګلور دی او د سیند غاړې ته راځي ګیټار ورسره دی او ورسره کیمره هم ده نو ما له خو یو تصویر وباسه که نه تصویر یو تصویر چې وباسې نو هغې څه وباسي نه ما له خو نه هلې خاصې څو ریټ دی که نور څوک راځي 10 روپۍ تصویر او په ټایم وله ورکې میمرو کارت کې موبایل ته ولاړ ماړې یو تصویر وباسه ته څنګه تصویر وباسه بیا موږ ته وښایه چې پروفیشنل تصویر اخلي که نه اخلي د سره بیا خبرې هم کوو دلته چې دی باقاعده تاسو ته مطلب که تاسو سره خپله ډي اس ال آر کیمره نه وي نو دلته باقاعده دا کیمرامین موجود دی او هسې وباسي زما خیال دی په 10 روپۍ تصویر وباسي ګیټار ورسره دی ښه ټیک ټاک نو تصویر دې وویستو ته وښیه راته دا بیا په څه کې ورکړې ماشاءالله ډېر ښایسته تصویر ویستی تاسو ته خو ښکاري نه خو دا تصویر بیا ته په موبایل کې ورکړې میموري کارت کې جي هسې د ورځې به تقریبا څومره تصویران وباسي د ورځې خو 500-700 تصویران وباسو 500-700 د ورځې تقریبا څومره مزدوري جوړېږي بس جوړېږي 1200-1300 روپۍ ترې جوړېږي 1200 روپۍ ډېر ښه دی دلته راځي او د دې ښایسته موسم کې چې دی موسم نه هم خوندونه اخلي او سره سره خپله مزدوري هم کوي نوم دې سره سجاد علي سجاد خان که ملګري دې ګوري ډېر مسافر هم دي ستا ملګري یا چې چېرته تصویران دې چاله ویستي او هغې دې سره ملګرتیا جوړه شي چاته سلامونه وایې سلامونه خو ټولو ته وایو دلته خو د هر ځای خلک راځي د کراچۍ نه د پېښور نه یو ځای نه بل ځای نه بونیر نه ګڼ شمېر سیلګري راځي نو تصویران خو مونږ هر چاته وباسو سلامونه چاته وایې سلامونه بس ټولو کتونکو ته سلامونه وایم ډېره مننه سوات خلک قاسم مهمان نواز دی او دی چې دی په خپله باندې تاسو وکتل چې د کراچۍ د هر ځای میلمه ته چې دی ډېر په قدر ګوري او د هغې دپاره دلته ولاړ دی تصویران ولو هم وباسي خدمت هم کوي خپله مزدوري هم کوي تاسو راته ووایاست تاسو نوم څه دی او د کوم ځای بسم الله الرحمن الرحیم زما محمد ادریس نوم دی او موږ د تیمرګرې سره تعلق ساتو جی تیمرګرو هم ډېره ښایسته ځایونه دي کومراټ هم دی ته د سوات سیند ته راغلی جی بالکل دا ټول یوه علاقه ده خو مطلب دا ده چې د کور نه سړی بهر شي نو هسې هغه ټور خوند کوي بل لاک ډاون هم دی خلک تنګ شوي دي ډېر خلک دلته راغلي دي سیند نه خوندونه او مزې اخلي جی نو څنګه څه ملګري داسې شته چې ته چې هغه راسره راغلی یا هغه نه پاتې شي یا د بهر څوک ملګري لاکډاون د وجې چې دی خلک بهر چې دی ایسار شوي دي لا نه دي راغلي اوس خو ډېر فلایټ شروع شوي دي نو څه پیغام به ورکوې او چا ته سلامونه ویل غواړي جی بالکل له موږ نه خو ډېر ملګري پاتې شوي دي شهزاد اسماعیل منور حسین مفتي صاحب او عبدالجلیل مفتي صاحب پېښور ملګري هم ډېر کیدای شي ما به د کیمره باندې ګوري هغوی هم وایي ستاسو علاقې ته درځو نو هغوی ته زه دا وایم چې تاسو خامخا راشئ زموږ ماشاءالله ډېر ښایسته علاقې دي دریای سوات او دریای پنجکوړه ماشاءالله ډېر بهترین ځایونه دي ډېر بهترین ماشاءالله کپړې دي لمدې دي زما خیال دی ودې لامبل نو څنګه اوبه یخې دي که نه یاره بالکل زه رالم د ملګرو چا ویل لامبو چا ویل نه خو بس ما ویل زه لامبم ځکه غوپه ووهله غوپه مې ووهله ډېر خوند دی راکړو ډېر زیات خوند دی راکړو ماشاءالله یخ شوی ښه ډېر زیات یخ شوي یخ دې لګي ګرمۍ باندې خو نه پوهېږي دا جون یاره بالکل دلته خو بالکل موږ په ګرمۍ نه پوهېږو ځکه چې الن کې ډېره زیاته ګرمي ده ښکته هم ډېره زیاته ګرمي ده خو ماشاءالله زموږ دا سیمې داسې دي چې الله په موږ باندې یو رحم کړی دی بهترین سیندونه یې موږ له راکړي دي داسې شنه بوټي هواګانې نو په دې په ذریعه سره الله پاک چې کومه ده زموږ د وجودونه یخ ساتي جي ډېره مننه ستاسو نوم څه دی زما سجاد خان سجاد خان د کوم ځای نه یې راغلی موږ هم تیمرګرې ملګری یم د دې سره سجاد خان څه ویل غواړي چاته به څه پیغام ورکول غواړي د سیند د دې یخو هواګانو د دې یخو اوبو نه بس ټولو کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې هسې لاکډاون دی فارغ به ناسي نو راشئ خوندونه والئ مزې واخلئ ډېر ښایسته موسم دی زبردست جون جولای میاشت روان ده اوس جون او ډېر ښایسته موسم دی نو تاسو پلیز مهرباني وکړئ راوځئ چکرې ښایسته چکرې ولګوئ ډېر خوند کوي مزه کوي
ډېره مننه. دا یو ماشوم را سره ولاړ دی دی چې دی دلته دا ایښولي هګۍ دي په څو روپۍ دی 15 روپۍ. نو څنګه اوس خو خلک ډېر نه راځي د ورځې څه نه خرڅېږي یو ټرای خرڅېږي یو ټرای او چې کله به لاکډاون نه و خلک به ډېر راتلو بیا به څو خرڅېدو بیا 2 ټرای 2 ټرای. نو چې کله یو ټرای خرڅ شي نو بیا به کې څونه ته به ګټئ 150 او چې دوه شي 300 او سکول وې په څوم کلاس کې دریم کې نو چې کله بیا چوټیانې ماتې شي بیا بس واپس ځي ټیک ده. دلته باقاعده سیند په غاړه باندې چې دی تصویران هم میلاویږي او دغه شان د ایښولې هګۍ هم میلاویږي او ډېر خلک چې دی د ځان سره سامانونه راوړي. خو زما ټولو ته دغه یو پیغام دی فروټ راوړي دلته ناستې خوراکونه وکړي چې چېرته هم ځئ هر ځای کې که هغه سوات دی که هغه بل داسې ښایسته سیمه وي نو تاسو ځئ خو د صفایي ډېر زیات خیال ساتئ. ځان سره یو شاپر چې په کم شاپر کې دا سامان ویسئ هغې کې بیا واپس اچوئ ځکه چې دا سیمه تاسو وینئ څومره ښایسته سیمه ده خو دې سره دلته چې کومه ګندګي تاسو جوړه کړې ده راشئ دا دلته پرېږدئ نو دا مسخه کوئ مه دې سیند ته غورځوئ د سیند اوبه چې ده دا هم پاکه ساتئ صفا ساتئ چې کله دا صفایي نو دغه شان نور به هم تاسو راځئ خوندونه به ترې اخلئ که داسې ګندګیریانې موږ ځای په ځای باندې دغه ګندونه دا جوړو نو دې د لاسه چې دی بیا به دغه ښایست دغه خوند دغه مزې به چې دی نه وي. تر دې دمه خپل کوربه مراد علي خان له اجازت وکړئ د لوی الله په امان.